السلام علیکم دوستانو، دا ویډیو لږ اول وګورئ. وقال الملك النبي صلى الله عليه وسلم فلما كلمه قال انك اليوم الذين مكنا قال جن على خزائن الارض نافذون وكذلك مكن يسوع في الله وهو من دوستانو تاسو دا ویډیو وکتله. دا تراوی مونځ دی. دوستانو تراوی لکه خلک دا خبره کوي چې 8 رکعات یا 10 رکعات په دې خلکو کې دا د قصه جوړه کړله. خو یاره که تاسو 10 رکعات وکړو نو هم به دې الله جنت ته بوځي، او که 8 رکعات دې وکړو هم به دې الله جنت ته بوځي. دا اختلافونه خدای بندګانو دا اختلافونه ختم کوي. خو دا په کومه طریقه باندې چې دا تاسو قرآن وایي او په دې کومه طریقه باندې چې تاسو دا مونځ کوئ، نو دا په اسلام کې شته. دا په مونځ پسې ټوکې نه دي. الله تبارک وتعالى سوي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نو د خدای بندګانو دا په اسلام پسې ټوکې دي. دی علماء کرامو پته نه کې دا خلک په څه کې اخته کړلي 10 رکعات او 8 رکعات. تاسو خلک دې طرف دا کوي چې یاره تاسو کله په تراویح کې ودرېږئ نو قرآن کریم څوک په دې طریقه باندې وایي ارایت الذی یکذب بدین غذلک الذی یدعو الى دا طریقه نه ده. د قرآن کریم طریقه ده چې قرآن کریم به په آرام په ترتیل سره وایي بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. دا طریقه ده. بجای د دې چې تاسو 10 رکعات تراویح کوئ په هغې کې لږ سبحان الله رب العالمین الى المسجد الذي باركنا حوله لنريه. دا څه دي یار؟ دا په اسلام پسې ټوکې نه دي یار. بس الله رب العالمین دې بس مونږ ته هدایت